تاسو پرون په جنازه کې د یتیم جړاسي کړې ده. ما په سون یتیمانو جړاګانې اورېدلې دي. قسم دې مال خندا خوند نه راکوي چې زه وخاندم. ما ته خلک وایي مولا صاحب دا ستا دا تندی هر وخت تریو وي پوه شو غوسه غوسه وي. غوسه نه یم سکولی نه شم. ما ډېر دردونه د خلکو لیدلي، ما ډېر تکلیفونه د خلکو لیدلي. تاسو او زمونږ په وړاندې چې نور زمین د دنیا نه لاړې، نو ما پرون تاسو ته وویلې چې د ده په زړه کې دومره ارمانونه وو، دا په دې سوچ باندې الله په ذات قسم د کوره نه ووتی چې زه به خپلو بچو له غم او درد راوړم. او په دې سوچ د دنیا نه لاړې، هغه دا سوچ کو، دا فکر یې کو چې د کوره به ته سر به یې غوړ کړی، سر کې به یې ګومنځ والي، ږیره به یې ګومنځ کړې وه، او بیا به یې د بچو نه رخصت اخیستی و چې زه به دې بچو له به خوشحالي کور ته راوړم، دوی له به روټۍ کور ته راوړم، دوی له به چې کوم نه ترکاري کور ته راوړم. لیکن زما عزتمندو د الله فیصله بدله وه، هغه درد او غم د هغه بچو ته میلاو شو. زما عزتمندو چې د قیامت د سبا پورې به د پلار آواز وانه اوري. د هغه دا سوچ نه و چې زه به د مور په زړه کې زما عزتمندو غمونه اچومه. د هغه دا سوچ او فکر و چې زه به لاړ شم او کور ته به څه راوړم، زه به چې کوم دی بچي به مې خوشحالی، مور به مې خوشحالی، پلار به مې خوشحالی، کور والا به مې خوشحالی. زما عزتمندو هغه ته دا پته نه وه چې فیصله د الله بدله ده. خو نور زمین ته پته وه چې زه به د دنیا نه ځمه، نو شاید چې ده د خپل کور والا ته ویلی وی د دروازې پورې تللی او واپس راستون شوی وی او د خپلې کوټې ته دننه شوی وی او د خپل کور والا ته ویلی وی چې ګورې ښځې یو خبره مې واوره، زما دا بچي دي دا کمزوري دي، دا واړه دي، دا ناپوهه دي، دا کمعقل دي، دا ناسمجه دي، دا لاشعوره دي، دا ماشومان دي، دوی به ورانې کوي، دوی که به منډې ترلی وی، دوی به چې کوم دی څه غواړي دوی به ضد کوي. وګوره یاد ساته د نن نه بعد به دا پلار نینې زما دې بچو سره وړې د ګزاره کړي، زما دې بچي نه څپېړه ونه باسي. ګورې په نرمه باندې پوی کا، په ښایسته طریقې پوی کا. ده به دې خپلې بیبي ته خو دومره ویلی وی چې زما د نن نه بعد به د دې بچي په سر د پلار سایه نه وي، او دا تا ته ما پرېښودل، د الله اصلي ته مې پرېښودل، ته مورې او مور ډېره په بچو مهربانۍ چې د باران ساس کې وي، چرګې ځان باران ته نیولی دی، خو دا خپل بچي چې کوم دی د بڼو لاندې ساتلي دي. ته مورې په دې خپلو بچو به لکه د باران د ساس کونه دی بچ ساتي، محفوظ به ساتي. کم از کم دې مور ته خو به دومره والله ویلی وی، او بیا چې د کوره به ته نو دې پلار ته به یو جمله ویلی وی چې حاجي صاحب زه خو ځمه، دا وطن زما د دې کور نه همیشه لپاره دي، خو زما دا وړوکی زوی ما ته ډېر ګران دی، زما دا لور ما ته ډېره ګرانه ده، دا ګوره کټ کې ما سره سملي، دا زما په خېټه ناسته کوي، دا زما په غېږ کې راننوځي، دا لور مې ما نه غوښتنه کوي، دا بچی زما نه غوښتنه کوي. ای پلاره کو ما څه بد کړي ما به کړي، کو نافرماني کړي ما به کړي، کو ستا زړه ازار کړی ما به ازار کړی، کو ته خفی نو زما نه به خفی. ای پلاره زما دې بچو سره د ډېر وخت په چې کوم دی په تندي دي ورته ګونجې کړي. ای پلار یو سوال درته کوم، د نن نه پس پر دوی په سر د پلار سایه نه وي، ته پلار جوړ شه او ته چې کوم دی د دې ما بچو ته د نسو په نظر مه ګوره، د بچو په نظر ورته وګوره. خیر دی که ما څه کړي ما معاف که، خو زما دې بچو ته درن نظر خو کوه. دې مور ته به یې والله ویلی وی، دې خپلې مور ته به یې ویلی ای مورې زه ستا نافرمانه بچی یم، ما چېرته ته خوشحاله کړی نه یي، ما چېرته ستا خیال نه دی ساتلی، ستا د جامو خیال مې نه دی ساتلی، ستا د پیزار خیال مې نه دی ساتلی، ستا د دارو درملو خیال مې نه دی ساتلی، ستا د مړي ژوندي خیال مې نه دی ساتلی، ستا د اختر او د روژې خیال مې نه دی ساتلی. ای مورې ستا د تکلیف د شپې خیال مې نه دی ساتلی، ستا د یخنۍ او د ګرمۍ خیال مې نه دی ساتلی. ای مورې ته به ما ډېره دردولې، ته به ما ډېره خفه کړې، ستا زما د وجې نه زما بچو ته تندی ګونجې کړی دی، خو زما بچو ته لاس نیولی تا مخ تاو کړی دی، خو زما بچی راغلی تا مخ پټ کړی دی، هغې ما ته ګیله کړې ده،
هغه ماته شکوه کړې ده، هغه ماته چې کوم نه یو فریاد کړی دی چې پلان کې وسیو، هغه ته مینه وکړله، هغه ځان ته رانږدې کو، هغه ښکل کو، هغې نه غېږه تاو کړله. زه چې وردن نه شوم مخې رانه واړو، مخې پټ کو. زه چې وردن نه شوم ماته ټولو ستړي مشي وکړل، ده راته ستړي مشي ونه کړل، ما له مبارکي راکړه، دې ټولو راله مبارکي راکړه، خو دې بېبي راله مبارکي را نه کړله. ای مورې زما دا زړه ډېر تردېدلی و. زما دا زړه د بچي په دې لفظونو باندې ټک چاودلی دی. مورې خو یو سوال درته کومه چې کله زه یم اصلا چې زما دا بچی راشي او قبر ته ودرېږي، ای اباجان تا ته مې یو فریاد کړی خو ته ژوندی وې، نن بیا چې کوم دی بیبي رانه مخ واړو، زه چې کوم دی لاړم بیبي مخ واړو. مورې یو سوال درته کومه چې کله زما بچی لوغړېږي نو دا راوچت کا، دا دې خپلې سینې څه ولګوه، د ده نه غېږ تاو کا، دا بچی مې ښکل کا، ده ته تندی مه ګونجي کوه. کم از کم دې مور ته خو به یې داسې ویلی. الله دې موږ پوه کړي یار، الله دې موږ ته پوهه را نصیب کړي، الله دې په موږ او تاسو حقیقت کولاو کړي. کاش چې په موږ حقیقت کولاو شي. موږ ډېر بې وفا یو، ډېر زر مخ بدلو، ډېر زر سترګې اړوو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.